او د اولیاءو مقصود چې هغه د الله جل وعلا شانه رضا وي نو هغوی په دې خپل اختیار باندې کرامات ځکه نه ظاهروي چې زما مقصود خو د الله جل وعلا شانه رضا د عوام الناس خو ځان ته مایل کول نه دي نو عوام الناس ولې ځان ته مایله کړه نو د دې وجې نه بعضې اهل سنت والجماعت علما کرام هم لیکلي دي چې کرامت د ولي دا غیر اختیاري وي او د فرق دوالو مقصود څه دی د فرق دوالو مقصود هغه انکار د تصرفاتو او د استعانت او د استمداد روحاني نه انکار کول دي چې انبیاء علیهم السلام تصرفات نشي کولی او دغه رنګ اولیاء کرام دا تصرفات نشي کولی او د دیونه چې دی نو روحاني طور باندې استمداد او طلب د مدد چې دی نو هغه دا شرک او کفر دی نو که اوس اختیاریت د کراماتو په دیو باندې ثابت کړي چې کرامات د دیو په اختیار کې دي معنا دا دی تصرفات کولی شي ستا سره مدد کولی شي نو د دې مدعا ثابتېږي نو د دې وجې نه دی انکار کوي د چا نه د اختیاریت د کراماتو نه نو داسې تعبیر کولی شي چې دا اختلاف په کرامت دا اختلاف په اختیاریت د کرامت او په عدم اختیاریت د کرامت کې دا اختلاف اصلي نه دی دا اختلاف بنا دی په یو بله مسله باندې چې هغه مسله د استمداد روحاني او د تصرف د اولیاء او د انبیاء علیهم السلام ده نو د اهل سنت والجماعت قول دا دی چې انبیاء علیهم السلام او اولیاء ته الله جل وعلا شانه په خپل عظیم قدرت باندې طاقت ورکړی دی دوی تصرفات کولی شي د دېونه روحاني طور باندې مدد غوښتلی شي او دا بعینه د الله جل وعلا شانه نه مدد غوښتل ځکه دیو ته طاقت چا ورکړی الله جل وعلا شانه مؤثر حقیقي پکې ذات د الله جل وعلا شانه نو اهل سنت والجماعت دغه تصرفات اولیاء منی نو اختیاریت د کرامت منی او فرق دواله او جبریه او معتزله هغه تصرفات اولیاء نه منی نو اختیاریت د کرامت او د معجزې نه منی په دې نقطو باندې تاسو پوه شولئ وس په دې باندې یو څو دلایل قایمو چې دا کرامت او معجزه دا کله د انبیاء علیهم السلام او د اولیاء په اختیار کې دلته ما په یو صفحه باندې لیکل کړي دا غالبا خام ګوره یو الله جل وعلا شانه په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې فقل نضرب بعصاك الحجر فقل نضرب بعصاك الحجر الله جل وعلا شانه فرمایي وي من موسی علیه السلام ته امر وکړو امر متوکو چې په دې خپل عصا باندې دا ګټه ووهه نو چې هر کله په عصا باندې هغه ګټه ووهله نو د هغې نه 12 چینې روانې شول نو د ګټې نه 12 چینې روانېدل په ضرب د عصا باندې دا امر خلاف العادت نه دی امر خرق العادت نه دی دا معجزه د موسی علیه السلام مبارک اوس په دې معجزه کې د موسی علیه السلام مبارک اختیار وو ولې ځکه الله جل وعلا شانو فرمایي فقل نضرب منګه ورته ویله چې ووهه نو امر یې ورته وکړو او امر په امور اختیاریه وکړي که په غیر اختیاریه وکړي امر د الله جل مجده د جناب مقدس نه عبادو ته دا په امور اختیاریه وکړي ولکه په امور غیر اختیاریه وکړي الله جل وعلا شانو امر وکړي دا تکلیف بما لا یطاق نه دی او لا یکلف الله نفسا الا وسعها چې ستا په اختیار کې نه دی ستا په طاقت کې نه دی ستا په قدرت کې نه دی او د هغې امر درته الله جل وعلا شانو کوي دا خو تکلیف بما لا یطاق دی نو معلومه شوله چې د عیسی علیه السلام مبارک دا معجزه په اختیار د عیسی علیه السلام مبارک کې وه ځکه الله جل وعلا شانو ته امر کړی دی او امر تقاضا د اختیاریت کوي دا تحقیقي دلیل دی ښه یو تاسو ته تحقیقي دلایل ذکر کوم بل ته د حوالو دلایل هم ذکر کوم ښه خو اول تحقیقي دلایل دویم ته قاري صاحب ما ته آیت ووه ګوره هغه د حضرت سلیمان علیه السلام واقعه چې سلیمان علیه السلام مبارک چې دی نو خپل وزرا او خپل هغه ماتحت چې دی نو ټول راجمع کړله چې زما د بلقیس هغه تخت په کار دی نو قال عفریت من الجن انا آتیکا څنګه ورته ویله نه ماړه دغه قال عفریت من الجن دغه نه مخکې ووه قاري صاحب ته دغه ځای نه مخکې ووه قال عفریت من الجن آفرین زنده باد قبل ان تقوم من مقامک د مخکې د دې نه بیا تاله راورسوم ته به لا د خپل مقام نه پاڅېدلی یم نو ما به دله تخت را رسولی موسی علیه السلام مبارک ویل چې دا مې نه لګي ډېر جل مې پکار دی نو بیا ورته چې دی نو قال لذي عنده علم من الكتاب
هغه شخص رالی چې هغه ته الله جل وعلا شانه علم د کتاب ورکړی و چې هغه آصف ابن برخیا و رضی الله تعالی عنه مبارک. دا د الله جل وعلا شانه ولی و او د الله جل وعلا شانه دوست و. هغه ورته ویله چې انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، د سترګې د رب نه به یم درته مخکې راورسومه. سلیمان علیه السلام ته ویل چې ته دې سترګې له رب ورکړه چې سترګې پټې کړي بېرته یې کولاو کړې تختې خواته پروت. نو دا د سلیمان علیه السلام مبارک معجزه وه او د آصف ابن برخیا کرامت و، خو لیکن د هغه په اختیار کې ولې انا آتیک به زه به یې دله راوړمه. نو دعوه څوک په چا کې کوي؟ په هغه امورو کې کوي چې د هغه په اختیار کې وي، او چې کوم شی ستا په اختیار کې وي د هغه دعوه کولی شي. ته اوس دا دعوه کولی شي زه به اسمان ته وخېږم، وایي دا ستا په اختیار کې دي. نو دا کرامت د آصف ابن برخیا رضی الله تعالی عنه مبارک په اختیار کې وي. د قرآن عظیم الشان نه ثابته شوله چې کرامت او په معجزه کې چې دی نو اختیاریت او عدم اختیاریت دواړه کېدلی شي. اوس یو نکته راته بله وایم ښه، دا رمضان افندي الحنفي دا یو عظیم شارح د شرح العقاید دی. هغه دلته یو ناشنا نکته ویلې ده ښه، خو زه چې هغه حواله مې ته ویلې بیا به هلته دغه ذکر کړم. نو دا دلایل شو د قرآن عظیم الشان نه او د حدیث نه دلایل چې دی. نو یو حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې ډېر کرتې به اشعث یو ببرسری به وي او اغبره خړ پړ یو عام انسان به وي چې په دنیا کې به نه مشهور وي، نه به ورته الله شهرت ورکړی، نه به ورته عزت ورکړی، نه به ورته مال دولت ورکړی، څوک به یې پېژني نه. خو لو اقسم بالله لابره، که په الله باندې قسم اخوري نو الله جل وعلا شانه یې حانس کوي نه. او د هغې دلیل ګوره تاسو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک په ضمن کې مشاهده کولی شئ. هغه یو صحابي په جهاد کې شهید شوی و او مور مبارک یې راله، د صحابه کرامو داسې لېع ولاړ د یو صحابي نه یې تپوس وکړو زما زوی چېرته دی؟ هغه ویل د دې شاته صحابي نه تپوس وکړو. هغه مبارک ته خو پته وه چې هغه شهید شوی دی، خو مور ته یې څنګه ووایم چې شهید شوی دی؟ د هغه شاته نه یې تپوس وکړو. هغه ورته وویل چې دې بل نه تپوس وکړو. هلم جره د ټولو شاته ابوبکر صدیق صاحب ولاړ خړ پړ په ظاهره باندې، او نو ته الله جل وعلا شانو شهرت ورکړی و او نو ته دنیا هغه مال او دولت ورکړی و، ډېر په غربت باندې زندګي تېروله. هغه ورته وویله ابوبکر صدیق صاحب نه خو شاته نور څوک نه و که نو ابوبکر صدیق صاحب ته وویل زما شاته ولاړ. هغه مور یې چې پام وکړو هغه رښتیا شاته ولاړ. نو داسې انسانان د الله جل وعلا شانه شته دی چې دومره طاقت او اختیار ته الله ورکړی دی که په یو امر باندې قسم هم وخوري نو الله یې حانس کوي نه. یعنی هغوی ته الله جل وعلا شانه مقام د اختیاریت د کرامت ورکړی. د حدیث معنا دا ده چې داسې کراماتو ته الله ورکړي دي چې دا کرامات د دیو په اختیار کې دي، که دیو یو قسم هم وکړي نو الله یې حانس کوي نه، هغه شی بالفعل هغه وجود ته راځي. دویم چې دی نو هغه حدیث د جریج. حدیث د جریج به تاسو اورېدلی، بخاري هم نقل کړی دی، مسلم هم نقل کړی دی، ترمذي هم نقل کړی، غالبا اکثر احادیثو کتابونه چې دی هغه نقل کوي. نو په حدیث د جریج کې دا راځي چې دا جریج یو عابد یو راهب. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې مور یې راله، دی په مانځه باندې ولاړ و، مور یې ورته اواز وکړو، خو ده ولې جواب ورنه کړو. دا ګمان یې وکړو چې زه په مانځه باندې ولاړ یم. مور له اواز ورکول چې دی نو او جواب ورکول د هغې اجابت دا په ما باندې څه لازمي نه دي. مور یې په دویم ځل باندې بیا راله، خو لیکن د هغه وخت په شریعت او په دین کې دا مسئله وه چې کله تا ته مور او پلار بلنه وکړي، مور دې را وبلي یا پلار را وبلي، نو اگر که ته په عبادت کې مصروف یې، ته په مانځه کې مصروف یې، خو لیکن هغه عبادت او هغه مونځ به پرېږدي او د مور او پلار استجابت به کوي. خو هغه د هغه مور خبره یې ونه منله، په درېیم ځل باندې ورته بیا اواز وکړو، بیا د مور په هغه اواز باندې وردرلې، مور یې ورته خیرې وکړي چې تر هغه پورې دې الله جل وعلا شانه تا ته مرګ رانولي چې تر څو پورې تا د بدکاره زنانه وو هغه خوله او مخ نه وي لیدلی. د مور دا خو داسې ناشنا خوله وي که نه چې د مور د خولې نه ازار وخته که نه، د مور ازار او دعا دا ډېره ته قبلېږي. په حدیث شریف کې راځي چې یو دعا د غایب دپاره او بل دعا د مور او پلار. لکه څرنګه چې دعا جلته قبلېږي دغه رنګ خیرې هم جلته قبلېږي. نو په هغه زمانه کې یو فاحشه او زناکاره زنانه وه، هغه راله او د دې راهبه او د دې عابد دې مطالبه وکړه. هغه ورته ویله چې زه دا کار نه شم کولی، هغه خو د الله جل وعلا شانه دوست و، ولی الله و، عابد و، راهب و، په حقه باندې د الله جل وعلا شانه عبادت کو، انکار یې ورته وکړو. هغه زنانه باندې چې نو بس بلکل بوت پې سوار شوی و، لاړه په غره کې ګرځېدله، یو شپنکی یې وموندلو، د هغه شپنکي نه یې مطالبه وکړله
نو شپنکي اوس زنا وکړه عیاذا بالله او څه موده پس د هغه شپونکي نه یو ولد پیدا شو نو دا زنانه راله او دې راهب باندې دعوه وکړله او خلکو ته یې په کلي علاقه کې اعلان وکړو چې دا زما نه چې کوم ماشوم پیدا شوی دی نو من هذا الراهب دا د دې راهب دا تاسو چې ته د الله جل وعلا شانه دوست ووئ ولی الله ورته ووئ او عابد ورته ووئ نو ده دا زما سره زنا کړې و دا ورته ولد دی دا یې ثبوت د هغه د مور دعا یې قبوله شوه نو دې جریج او راهب او عابد داسې طریقه وکړله چې مونځ یې وکړو او بیا یې په عاجزۍ باندې دعا وکړله او زنانه ته ویل ماشوم راکړه ماشوم ته ویل من ابوک پلار دې څوک نو هغه ماشوم پویا شو الراعي 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 فلان شپنکی چې دی نو هغه زما پلار دی بیا هغه خلکو بیا دې راهب ته ویله د خلکو چې کله دا اوازه واورېدله چې دې راهب خو زنا کړې ده نو هغه سمعه او عبادتخانه ولا ټول هر څه ولا داړې واړې ویسېږي خلکو ته ویل چې موږ دله خراب کړي دي اوس دله بیا تر سرو زرو نه جوړه وګورئ چې ما سره زر نه دي په کار بس ما بیا ته ساده د خټو د ګټو نه جوړه کړي چې په هغه کې د الله جل وعلا شانه عبادت مقصود دا دی چې ګوره دې جریج په خپل اختیار باندې د هغه ماشوم نه تپوس وکړو چې من ابوکا او هغه ماشوم په حالت د طفولت او د ماشوموالي کې ورته ویله چې ابي الراعي 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 زما پلار چې نو هغه پلانکې شپنکی دی پلانکې شپنکی دی پلانکې شپنکی دی دا کرامت په اختیار د چا کې د جریج کې دا د دوه احادیث اوس زه تاسو ته یو څو حوالې ذکر کوم اول نمبر حواله تاسو له ځان سره ولیکئ مسلم شریفه او جلد نمبر 2 او صفحه نمبر 314 ونلیکي مولانا خان مالی بېګا 316 صفحه راغلی ولې وه دم پې خواهی وکړله ما هم پې خواهی چې ته یې خو نشته لکه ما بیا چې خپل ځای وګه 314 ها نو په 314 صفحه باندې لاندې امام نووي رحمت الله علیه لیکي ورېږه ښه چې دا ته زه راواړوم بیا درته وایم د بل نغلاګانې مه کوئ ښه او نه د بل چا په خبرو باندې اعتماد کوئ دا نن سبا چې دا د مناظرې کورس په نوم باندې کوم کتابونه دي چې په دې خو د ذرې برابر اعتماد ولري او دې مولانا په شاهد دی ښه دلته یو کتاب دی او هغه یو حواله ورکړې وه ما په دې حدیث د جاریې باندې چې نو تحقیق کوه هغې په دغه په چا باندې حواله ورکړې وه کتاب الاسماء والصفات د بېحقي امام بېحقي په کتاب الاسماء والصفات باندې حواله ورکړې وه چې هلته د حدیث د جاري په دې الفاظو باندې دي او دې له ترجیح ورکړې ده چې دا الفاظ صحیح چې موږ کتاب الاسماء والصفات راوړو په هغه موږ اعتماد نشو کولی چې ومکتو نو په حق الفاظو باندې امام بېحقي رحمت الله علیه رد کړی ته ما ویل ما د دې خلکو خیانت وکړو دومره خائنین چې هغه پرې رد کړی دی او دی وایي چې دې الفاظو ته ترجیح ورکړې ده دویم چې د هغه کوټې مشهور ملا دی هغه یو کتاب لیکلی دی او په هغه کې یو څو حوالې لیکلي دي په مولا قاري صاحب یې حواله ورکړې ده په عالمګیري غالبا حواله ورکړې ده په یو څو معتمدو کتابونو یې حوالې ورکړې دي په هغه کې لیکلي چې دې کتابونه لیکلي دي چې امامه سنت مؤکده پکې دا سنت مؤکده موږ پسې هغه ځای نه راواړول هلته دغه نه و په کتابونو کې بیا اوس موږ رابطه وکړله چې مولانا ته دلته په دې کتابونو باندې حوالې ورکړي دي چې دې کتابونو لیکلي دي چې امامه دا سنت مؤکده ده او موږ په دې کتابونو کې دا حوالې پیدا نه کړلې نو هغه په جواب کې څه ویل ما د دې مسلې نه رجوع ما د دې مسلې نه رجوع کړل ټیک ته رجوع دې کړې ده ستا په نسبت باندې امامه دا سنت مؤکد نه دي دا حوالې دې دروغ لیکلي وو دا دې لیکلي چې مولا قاري صاحب وایي چې سنت مؤکد دی عالمګیري وایي چې سنت مؤکد دی شامي وایي چې سنت مؤکد دی دا حوالې دې دروغ لیکلي وو د حوالو ثبوت خو موږ له راکړه خو حاصل دا دی چې د چا په کتاب باندې ګوره اعتماد مه کوئ ښه چې ته څو پورې اصل مرجع نه یې کتلي بیا ورته سبا له ملامت سبا له به ورته بیا څنګه وي یو کتاب بل په کتاب کې به یې کتلي او بیا دا علاقې به پرې ولي چې یاره عرب او عجم ته زما چیلنج دی چې راشي دا خبره داسې ده او بیا چې په اصل کتاب کې راوړی هغه شانتې بنوي نو بیا به شرمېږي که نو دا د اصل کتابونو حوالې زه تاسو ته وایم ښه په دې کې لاندې د دې حدیث په وضاحت کې چې دی نو هغه امام نووي رحمت الله علیه لیکلي دي هغه حدیث چې تا ته ما وویله چې لو اقسم بالله لابره د دغه په وضاحت کې لاندې لیکلي دي چې یو په دې کې اثبات د کراماتو د اولیاو دی او دا مذهب د اهل سنت والجماعت دی خلافا للمعتزله وفيه ان کرامات الاولیاء او دویم پکې دا خبره ده چې کرامات د اولیاو قد تقع باختیارهم وطلبهم
وهذا هو الصحيح عند اصحابنا المتكلمين. په دې کې حدیث کې یو دا دلیل دی چې کرامات اولیاء قد تقع باختیارهم وطلبهم، وهذا هو الصحيح عند اصحابنا المتكلمين، ومنهم من قال لا تقع باختیارهم وطلبهم. نو چا ویل دي چې په اختیار او په طلب د هغوی باندې نه وي، او چا ویل دي چې په اختیار باندې وي، او چا چې په اختیاریت باندې قول کړی دی دقه قول اصح دی او دا صحیح دی. دا یو حواله مسلم جلد نمبر 2 او صفحه نمبر 314 پېښولې په دې باندې، او لاندې حاشیه د امام نووي رحمت الله علیه که ځان له ګورئ نو کتلی شي. دا د یو